روټي خلاص عاشقان تا او ما غوندې سړی ته وایي لکه د اپریل کې د رحمان بابا سالګره کې نو د روټي خلاص وی صفتونه شروع کړي دي. پرون یو وزیرم پکې صفت کړو چې بڑے صوفی شاعر تھے انہوں نے اسلام کو بڑے عجیب و غریب انداز میں پیش کیا ہے. خیال لکه استاد څه کار دی د رحمان بابا د صفتونو سره. رحمان بابا خو وایي چې که څوک راکاندي قسم په کردګار که څوک راکاندي قسم په کردګار کب په کور کې یا درهم لرم یا دینار. قرآن راواخلی چې لاس په کېدم چې زما په کور کې نه درهم شته او نه دینار شته. که څوک راکاندي قسم په کردګار کب په کور کې یا درهم لرم یا دینار. دا خلق د دې اهل ندي بالکل چې د رحمان بابا په سالګرو کې خبرې وکړي یا داغه تصوف او داغه درویشی خلق ته پیش کی. همیشه د پاره شان داغه دی هغه سړی پیش کوي چې په روپۍ کې یو ټیډي پیسه خو په غلار تللی یو ټیډي. اب په صحیح معنو کې عاشق ہو په صحیح معنو نو هغه عاشق ہو مونږ آسی کوڅه ډبیو روټي خلاص کیو. اخو د یار متعلق ما پتا پسدا سپین جامے رنگڑی ما پتا پسدا سپین جامے رنگڑے تلابیا پما گماند نام ننگڑے. اس اثر دے پسنگین خاطر ناشو کہ ہر سو میں مسلے در پس لنکڑے. تو پا عشق علما دروغ جل بولا تو پا عشق علما دروغ جن بولا کہ یو بل ہم حس ما غند ملنکڑے. داد سوک تر سنگ ناستی ن پوئی گم چې خبر د رحمان سره په جنگ کړي. خود دې قماش سره اخد هو بهو داشو چې اے عاقل غوګونی سماتا مرګل پریدي سړې خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناگہان بتالا شوایم تاتا ڈیرے مات اکڑے مارے د قبر جانو چه د قبرہ بین لی دل ہی چاہتا. دا فرعونیان د زمانی چی اب دوی توی چه دیا جل سوار پا تخت بدل راشی ناگہان بتالا شوایم تاتا ڈیرے مات اکری مرید قبر جانو چه د قبرہ بین لیدل ہی چاہتا. بادشاہان دیواڑا خاک د بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسے داراتا. اخدا شو پجوندی نے توبہ باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نشے مولاتا. اخدا شو نو اے منگم دا دے قابلیو چه دا غی نو مموالو
دنیا کې مسلمانه دنیا کې درې سړي تیر شي، مولانا روم، ډاکټر اقبال او رحمان. اقبال ولی په اسمان کې ګرځي؟ ځکه چې په عزتمن قوم کې پیدا. مولانا روم ولی اسمان سره خبرې کوي؟ ځکه چې عزتمن قوم کې پیدا و. رحمان بابا ولی قبر د چرسیانو ډیپو دی؟ ځکه چې په بی عزته قوم کې پیدا. پښتون هم لا دنیا کې څه قوم دا زمونږ مشران وایي مینګه پښتانه، مینګه مینګه پښتانه، زه مینګه پښتانه، مونږه پښتون څه؟ پښتون خو ټول عمر په پردو غلو ګډي. پښتون څه؟ پښتون خو خالد ابن ولید چې دا پښتانه د هغه د اولاد دعوه کوي. خدای دې هغه په مونږ نه شرمای، مونږ د هغه اولاد چرته. د خالد ابن ولید په بدن 1 انچه زیاده سه نو چا د تورو د غشو نه نو وته، او چې مړ کېده په خپل کټ کې نو خدای ته وی چې یا الله په بدن مې 1 انچه زیاده جوړ نشتا، ټول د تورو د غشو نه وته دي. نو خدای پاغي کې دې مړ نه کما، او چې وجنه نو دا د بے غیرتای په مرګ مې اوس وجنه. کټ پوزي کې خو بے غیرت مړ کی. خالد ابن ولید خو هغه شی پښتانه په څه کې مري لګیا. په دې علاقه کې دریم سلورم کې استه لګیا دی، په ودونو کې چې ډزې کیږي سړی پکې مري. او شرمې دلو دا کلاشنکوپ هم دغه لاغستی دي چې په پردي واده کې با ډزې کوي او پردي بچي او ماشومان به وج نه یو څوک به درته سوی نه جي الا ګوله وجي واده کې ولګي، الا ګوله وجي واده کې ولګي. تم وایا بلم وایا بلم وایا، پردای مورې بورا کړه، پردای خزه کونډه کړه، او هاي هاي خیر دی واده کې دا کار کیږي. ولې دا ملک ستاسو په کپره مور شه. خبره مې دې پورې کولا چې یو صحیح معنو کې عاشقان وي او یو روټي خلاص عاشقان. نو ما ته وی چې د موجوده حکومت ته بد ولې وای، مالدار روټي خلاص عاشقان. کدا د عالمگیر بادشاہ غوندې بادشاہي د دوه اول سره بزوي چې په تسپو به ما د دم مدي ویلې. اول سره فتاوی عالمگیری علماء ولا جوړ کړه او د ټول ملک نظام په دې یو فتاوا باندې بچلې ده. د ټول ملک نظام د عالمگیر بادشاہ غوندې بادشاہي خو په فتاوی عالمگیری چلے دے شوا، او پاکستان په فتاوی عالمگیری نشي چلے دے. تمام ملکونه سعودی عرب غوندې ملک چې کعبه او مدینه پکې ده اخو په فتاوی عالمگیری او په قرآن او حدیث چلے دے شي، او پاکستان کې ټول کافر دي چې پرورو په دې باندې اسلام راځي یکدم په نشی راتله ځکه چې دی مسلمانان شوي لاندې. نو آغاز د دیر نه وشو، مبارک شدیر والا آغاز تاسو د ملک نه د اسلام وشو. دا په پاکستان کې بل ځاړو د سړی توب وو نه چې د ملکن ډیویژن نه د اسلام آغاز وکړ. اوس نن چترال والا بیان ورکړی دی چې مونږ لازم قاضیان مقرر شي. دا درد نباد هر کار کی د قرآن او حدیث درد چې کوم د یو مسلمان پړه کې پکار دی ا د دوی ډکې نشته انشت. زما د محبوب الله زما د محبوب قانون بوي
زبد خدای عاشقم زبد محمد رسول الله عاشقم او د قرآن غنده او د حدیث نبوی غنده قانون به موجود وی او زبا په پاکستان کې په تعزیرات هند باندې او تعزیرات انډیا او د لارډ میکاله په قانون فیصله کوم زما په دې عاشقای د لعنت د یار د پارا خلق سر په داو لګي کنه لګي یار د پارا خلق سر په داو لګي زوام کته په خپل ارادو کې مخلص او ستچ دا څه په خلا وای او دا ستا ایمانی کده پاکستان عوام قرآن او حدیث نبوی سره نه چلی په داو لګاوه د جوارګرو غوندې دا ملک تباہ خده خو قانون قرآن په داو لګاوه که د پاکستان عوام قرآن او حدیث سره نشي چلے دے الله دی ملت ژوندی پاتې نکی طوفان دی پیراشي چې ټول تباش داسې ملک وجود څه فائدہ شو د داسې ملک وجود لعنت ته چې کوم ملک قرآن او حدیث سره نشي چلے دا بیا ملک نه دی دا قوم نه ده دا بیا یو عظیم لعنت ده او د اسلام په تندي یو لعنتی داغ دا خو بدرا بانی بسیار خو بدرا پاکستان ټوله دنیا او اسلام چلی عوام وای چې اسلام دې د ملک قانون شي د پاکستان خزي وای چې د ملک قانون د اسلام کیږي نه زکه چې مونږ به بیا په چار دیوالای کې نه خزي نو په دې ملک کې خزي اسلام را وستل نه غواړي او مونږ خزي داسې زیله بود دالا سکه دا د خزو برواګان چې دي دا د چا خزي چې بار ګرځي دا د خزو ټټوان و اسلام کې جلباب لفظ چې راغلی دی نو صادر ته مراد دی دا اوسنی چې کوم صادر خزي په سره وې دا جلباب نه ک صادر مراد والے ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن چې قران ویلي دي دې سره بس چل کې ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن دې سره بس چل کې قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم دې سره بس چل کې وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن دې سره بس چل کې کته وې دې صادر نه مراد دا چادریانی دي چې دغه